لکه هغه خلک ولاړ دي کوم چې د غریب په درد باندې راځي. نور ماته تاسو داسې نظر واچوي دې کې ماته داسې یو مضبوط سړی وښایي چې دې ځای نه الیکشن کړي یې اوټ اخیستي یا د سیاست دعوهګیري یا د خلکو د خدمت دعوهګیري. دا کیمره داسې ټوکې په دې ځای کې نظر واچوي. خوشحال خان یو جهان مننه خوشحاله اوسئ. را سره تر څنګ د هیومن رایټس ټیم هم ولاړ دی هغوی سره هم خبرې کوم. ستاسو څوک غیب شو؟ ما هورور دی هغه هم دغه سلسله کې داسې یو ځای ته هغه دا دواړه ملګري تلي وو دا سوزکي یې اخیستو دواړه هلته تلي وو سوزکي پسې د دې ځای نه چې هلته ورسېده دغه ډاکوانو دی چې کله د هغو ګریپ کې ورغله بس دا یې ګیر کړلو د دواړو بیا موبایل یې بندې وي 8-9 ورځې خو د دې موبایل یې بندې وي. تاسو سره رابطه شوې د هغې د سایډ؟ بس بیا موږ سره په 9مه ورځ وکړه په 100 باندې بیا د دې دا موبایل یې کولاو شو لږ ساعت لا موږ ته پته ولګېده چې ورونه بیا هغه ډاکوانو زموږ د دغه ورور په دې موبایل باندې بیرینګ کاو کله ما ته کله بل ته بس هغو به دغه خبره کوله چې موږ له 3 کروړو روپو غم وکړئ. نو 3 کروړه کور لري؟ کور زموږ خپل نشي دا دی خو هم نیکان دي موږ په دې کورونو کې اوسېږو. 3 کروړه به کم ځای نه راپېدا ګرده به خرڅې که دغه موږ هم دی کې دغه کم ځای نه به دغه کوو که نه ته به هم ټوپک رالی او چا نه به شوګه کوي دلته خو دغه شوکې او ټوپک یې نشي راغوستی که دې راواخېستو بیا دې نیسي بیا مې نیسي هغه نشي راوستی هغه خو نشي راوستی. او دا څلورې بچي دي خپل بچي بس ډېر سخت خفه دي او زموږ بل چا تپوس نه کوي لکه دا مشران دي را سره دا شاناب خان دی دا یو دی دا نومونه یې همالته ډېر نه راځي بې تعلیمه یم که نه نصرالي دی دا کسان مسلي دا ناصر استاد شدی ستا په درد کې چې کوم ککړ دی تا له راغلی موږ ټول هغه هر څوک هغه چې هر څوک خوشحاله اوسئ الله دې ستاسو دا راولي. هیومن رایټس ټیم شانام خان هر ځای کې که موږ وګورو د انساني حقوقو دپاره تاسو کار کوئ. دا هم یو درد دی د انسان سره ظلم کېږي زیاتې کېږي هغه سهر اوزي غریب 1000 روپۍ ګټي او بیا دا خلک د 3 کروړو مطالبه کوي. څه ویل غواړم؟ یاره جی ما خو تاسو ته دې نه مخکې دا یو خبر وکړه چې دا چونکې پاکستان دی دلته به هر سړی رزق دپاره وځي د کور نه نو که رزق دپاره هغه وځي او بیا سټیټ هغه ته سیکیورټي نشي ورکولی نو هغې ذموار سټیټ ته څنګه چې خوشحال خان دا خبره وکړه چې لکه زه خو ټیکس ورکوم که زما وس مطابق زما نه څه ټیکس یا ګورنمنټ علي نو بیا زما سیکیورټي زما د بچو د تعلیم دپاره که زه وځم او زه دا ویم چې رزلت لاړ شم یو 2 روپۍ وګټم نو ما څه ګناه خو نه ده کړې که نه اوس چې ما ګناه نه ده کړې نو اخر زما ګناه دا ده چې زه هلته لاړم نو که دا د پاکستان حصه نه وي نو بیا خو ټیک ده او که د پاکستان حصه وي نو بیا خو دا د سټیټ ذمواري ده چې هغه به د بچو له دا پلار راولي. زموږ آیا دغلته څوک نشته دغلته ګورنر نشته دغلته ډي پي او نشته دغلته څوک نشته؟ شته ټول شته. ولې نه کوي؟ زه به دا یو خبره وکړم چې تاسو دا سوچ کولی شئ چې یو سړي باندې چا لاس نه وي هغه 15,000 خلک دا دومره خلک بوځي نو په دې باندې به چا لاس نه وي خو زموږ د دې مشرانو دا لاسونه پرې پراته دي او هلته چې کله تاسو لاړ شئ او تاسو کله بیا د خیبر پښتونخوا ته راشئ تاسو به د خپل دا وطن جنت ښکاري. یقین وساتئ هلته کې د قانون د سره اړو سنون نشته پیسه ورکوه هر کار دې کېږي چې پیسې نه ورکوي هلته د سره انسان شته نه وژني د 2 روپو له دې وژني 2 روپو له یو کیس کې تللی وي تاسو چې کله هغه خلکو سره کېناستئ هغه اختیارمن خلکو سره تاسو داسې وایي چې موږ به وکړو که نه؟ ګوره جي چې کله موږ ګورنر صاحب سره کېناستو نو ګورنر صاحب موږ ته وایي چې زما د تره زوی هم دی بوتلی و دومره زوره ګورنر صاحب هم محفوظ نه او ګورنر صاحب بیا وایي چې زه بیا لاړم هلته کې او ما 2 شپې په هغې ډاکوانو سره وکړو بیا ته ما خپل د تره زوی راوستو. زه دا یو خبره کول غواړم اوس دې وخت کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې داسې مشران موجود دي چې هغه یو ټلیفون وکړي نو ډیر زر هغه راتلی شي خو اوس زموږ دا مقصد دا دی چې موږ د خپل مشران راویښ کړو او هغوی ته دا ووایو چې تر کله پورې به دا اوس 6 کسان د خیبر پښتونخوا په ګاډو اخیستو دپاره هلته تللي دي. داسې دا دلته کې موږ سره دا یو ماشوم ولاړ دی د پلار 7 میاشتو شو ډاکوانو په قید کې دی چا تپوس نه دی کړی هغه هم دغه سلسله کې هغه ګاډي چلولو لاره کې کوز کړی دی کوم ایریا کې؟ همدغه کشمور ایریا کې هغه اف آی آر کدرې نه دی شوی یو روزنامچې یو رسید دی ورسره بل داسې هغه ګرځي کوي نه سر جی نه کوي دی خلک رامخ شي دا چې کوم دی خبره وکړه تاسو سره ترو خاون مې دی مونږ ورلوي په یاره مکو په سبا شپې له بیم د مشران غوښتا غوي چې دا مونږه سې لیکل کړی هم د خپل تانه ولې مونږ داسې ویلي تانه کوم مرزو دوی چې کدا مونږه سې په پاڼه باندې لیکل کړی نه را کوړي روزنامچې مطالبه نه بس مطالبه هم داره چې دا مشران دي خدای به کوي دوی به کوي. شانام خان تاسو راغون شوي دا نن غونډه څه سوچ کوي؟ دا اوس جی دا مشران به اوس فیصله کوي
چیرې سلای عمل جوړو او دې چې څه فیصله وکړه به زموږ د ټولو فیصله وي. زموږ مقصد صرف دا دی چې مونږ دا کسان بازیاب بشیر اوستا هغه په مینت وي کا په سوال وي کاغه په جګړه وي کا په پیسو وي کا په منډه وي. نو ان شاء الله دلته کې دا پښتانه مشران ولاړ دي. زموږ ټولو دا خبره ده دا د ووټ او د نوٹ خبره نه ده. دا زموږ د ماشومان په موږ حق ته او موږ صرف خپل حق ادا کولو راغلی چې الله تعالی له سبا موږ دا ویلی شو چې الله تعالی تا موږ باندې د دې مظلومانو د پاره یو आवाज غرا کا او موږ خپل حق ادا کړی دی. باقی تاسو نه دا یو ریکوست کو تاسو د شي وساتت سره خلکو ته دا میسج ورسوي چې خدای ته وګوره دا گاډي دلته اله روزګار دلته کوي 2 روپو لالچ لا یا 2 روپو پسې مزه یعنی بیا هم د شانتي مسلې وي. څنګه چې شانام خان خبر وکړه نو زم دغه یو خبره کوم چې کله د لسو لکوسیس ته سړی پاته لګ درکې نو پوه شي چې ما ژوند ته خطر ده هیڅ کلم دغه طرف ته قدم مګ دی. تاسو هم دغه شان ستړي کوي د دې خلکو لپاره را لې دې سره مرسته وکړه څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نشان بھائی خوشاله و بادو سه تاسو ټول مرګرو شکریا ادا کوم. خوشحال وي او شانام خان خبرې وکړي. افسوس دغه ځای کې سړی لور شي د ریاست چغې منګ وو کنه دا غریب خلک چې څومره ولر دي دوی ریاست هم مني آئین هم مني قانون هم مني. دلته خو زما د بجلی د چیکینګ دپاره یو اے سی او 15 شپږ موبایل ګرځي خو زما بچي غیب شي دغه دپاره بیا دوی سره نه وسایل یو نه دوی وس رسي بیا وایي موږ نشو تللی وایي موږ نشو تللی. نو د بجلی د بل دپاره خو ما بوتلی شي 2 3 شپې را باندې کول شي داسې خلک ده خو د دې تر اخلاصولو بیا دوی سره علاج نه. نو دې مطلب دا دی چې دا ریاست چې دی دا د دغه خلکو سپورټر دی. ریاست دا ادارې دا سیاسي خلک دا چې کوم په اسمبلو کې ناستي نو دا د دغه خلکو سپورټران بیا مونږ د صدا خبرې چغه وخو چې پلان کې زنده باد ټینګ دا د هدایت به یو خبره وکړه چې اسمبلی ته ورسو نو تاسو ګورئ د مشرف د دور د ماته چې څونه یاد دي زما خیال د ترنن ورځې پورې یو د اسمبلی بل ماته څوک خوري چې د غریب ولس د ښېګړې دپاره پاس شوي د اسمبلی ته چې کوم خلک موږ لیږلي دي یو بل دی وښي یو بل دی راته وښي څوک زه ستا په په دې دغه چیلنج ورکوم چې داسې راته څوک وښي چې د غریب ولس د سوکالۍ دپاره یو بل دی خلکو پاس کړي خپل ذاتي مفاداتو لپاره دوی چې د اسمبلو ته هم دا کم خلک ځي دا کم غټان ځي د خپل تحفظ دپاره ځي. د تا ته نن هم وایم که دا چې ته د یو سرمایه‌دار سړي بچی روک شو که دا چې ته د یو فوجي افسر بچی روک شو دا چې ته د یو سی اس پي افسر بچی روک شو په خدای یقین وکړه د یوسف رضا ګیلاني زوی د افغانستان نه را پیدا کړی زما بچی په دغه کې نه پیدا کیږي. نو بس زه به نو د ریاستي ادارو نه څه ګیله وکړم. خوشحاله اوسئ او الله مو دا ستړی چې کومه ده چې دا کم محنت کوئ دغه کامیابه موقع په دغه کې څنګه چې دې خبرو وکړله چې ریاست نو ټیک ده چې زه د ریاست هر خبره منم زه د ریاست هر مطالبه منم خو ریاست دې هم زما غم کوي. نو څومره چې تاسو غیر چاپېره خلک وینئ که نه دا د دې بچي په درد کې راغلي دي د دې په زړه کې د دې بچي دپاره درد دی چې د چا سره نشته غم که نه هغه هلته بېغمه ناست دي. ډېر خلک به ما ګوري او دغه یو مطالبه لرم چې د خدای دپاره دا سیاست دا هر څه د خپل مفاد لپاره مه استعمالوئ د دغه خلکو دپاره استعمال کوي او ثابته کوي چې موږ د دې قام خدمت په صحیح معنو کوو. نو زه امید ساتم چې دا قام به تاسو پسې ولاړي برګه جنډه او شنه جنډه دا پرېږدئ د قام جنډه روچته کوي او د دې ولس خدمت وکوي په صحیح معنو باندې. خوشحاله اوسئ.